أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورہ بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 6 مخی آیتونو کی د مومنانو صفات بیان شول چې هغه 15 صفاتو. اوس د خالص کافرانو صفات بیانې چې کم ضدیان دي یا بل الفاظو کې مخ کې منعم علیهم صفات بیان شول چې په کوم خلقو رب انعام کړو چې علم ورسره هم او عمل ورسره هم. اوس د مغضوب علیهم صفات بیانې چې خلقو دینه د بچاو د پاره دعاګانې غواړي چې رب العالمین هم داسې خلقو کې شامل نکي چې هغوی باندې د رب العالمین غضب دی او مهرونه پې وهلي، حالانکه هر څه پیژني خو لیکن ضد او عناد ورکی دومره ده چې دا هغه ضد او دا هغه عناد او دا هغه بغض او دا هغه کینې د وجنه رب العالمین دا غوی په زړونو، دا غوی په غوږونو، دا غوی په سترګو باندې مهرونه ولګول چې هیڅ چېرې به دا حق ونه ګوري، نه به چېرته واوري، نه به په زړه کې تسلیم کی. او ګورې دا د قرآن کریم قانون دی چې ترغیب هم بیانوي ورپسې ترهیب هم بیانوي. کله د ایمان والو صفات بیانوي، کله د کفارو صفات بیانوي، کله د جنتیانو تذکرې کوي ورپسې د جهنمیانو تذکرې کوي، کله د خالص موحدینو تذکرې کوي ورپسې د مشرکانو تذکره کوي. او دا دې دپاره عربی کې یو مقوله ده، الاشیاء تتبین بازدادها. شیزونه خلق د ازدادو د وجې نه پیژني، د ضد د وجې نه پیژني. روز مونږ ولې پیژنو؟ ځکه شپه راته معلومه ده چې شپه وایي څه ته. مونږ چې سړی کوو ولې ښځه پیژنو چې دا دغه رنګي مخلوق دی او سړي دغه رنګي مخلوق دی. مونږ چې دا خوږوالی پیژنو ولې تریخوالی راته معلوم دی. نو دا قانون دی چې یو شی پیژني په ضد به پیژني. قرآن راته مسلمانو ښودلو، اوس راته د هغې ضد ښیي چې هغه خالص کافر دی. او دا د قرآن کریم قانون دی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ با فرمائل انما ينقض الاسلام عروة عروة. اسلام رو رو ختمی گی، رو رو ختمی گی. دچا من لم یذق مرارت الجاہلیہ، چاچه د جاہلیت اغا تریخواله نوی سکله اغه نه د اسلام اغا خوږواله رو رو ختمیږي. یو سړی د مور په غېږه کې موحد کلکې عقیدې واله وي، هغه جهالت نه وي کتلی چې ډېر خلک داسې دي قبرستان کې لګیا دي سجدې لګي، مشرکان دي،
زدیان دی دی دا شیزونه نوی کتله نو دا د اسلام په خوږوالی باندې پوره رسیم نه. نو رب العالمین د مسلمانانو صفات سره سره دا ځکه بیان کړ چې اے خلقو هغه خواږه صفات درته معلوم دي، لږ دا تریخ صفات هم وګورئ چې تاسو ته د اسلام خوند میلو شي. دیو جن علماء فرمایي چې که یو مولا همیشه فضائل بیانوي چرم ترخی خبرې نه کوي نو لکه څرنګه چې د خوږ شي نه شوګر جوړیږي، یو مرض دی، داسې په دې فضایلو انسان ته یو مرض لګي. لږ به ترخې خبرې ما اورئ دې سره مزاج برابر وي، سیم ټو سیم. صرف خوږوالی وي فضایل هم انسان خرابېږي. ځکه د قرآن قاعده او قانون دا دی کله خوږې خبرې کوي کله سختې خبرې کوي چې مزاج برابر وي. د جنت تذکره کوي ورپسې د جهنم تذکره کوي چې ځان خبر کا چې جهنم تذکره اول کی شروع کی एकदम ورپسې د جنت تذکره شروع کی. دا دې لپاره چې موږ سره اهمیت وي د خپل دین. اوس الله فرمایي چې پنځه صفات د مؤمنانو موردل خواږه او مؤمن سره په دې عمل کوي خپل وس مطابق. اوس الله فرمایي چې خلکو زیدی خلکو ته وګورئ چې هغوی کفر کړی دی او داسې کفر عنادن. مفسرین کرام فرمایي دا هغه کفار دي چې هغوی کفر کړی دی او د جهالت د وجې نه، د عناد او د ضد د وجې نه. دا ابو جهل دا مونږ تاسو چې اوسه پورې نوم یادو لعنت پې وایو ولې دې پیغمبر نه پیژندو چې دا حق پیغمبر دی. تپوس دې شوی په حرم کې چې دلته خو بل څوک نشته. دا څرنګه سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ابو جهل خبره وه چې د اسمان د نیله چت د لاندې دې غوندې صادق انسان بل نشته. منوئ چې دا د الله پیغمبر دی. یهودیانو با دعاګانې کولې چې رب هغه پیغمبر مونږ کې راولېږه کله به راځي. یستفتحون فتح به طلب کولې، نور کفارو ته به ویلې چې سړي زامن جوړ شي مونږ له الله یو پیغمبر را لیږي او مونږ به تاسو نه د هغې په ذریعه بدلوي. چې کله رالو پیژندو یې قرآن ویلي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. زدو ولی ابو لهب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه لګېدا، ولی ابو لهب ته پته نه و چې د الله پیغمبر دی، خور ته پته و. عتبه، شیبه، ولید، کعب بن اشرف یهودي دې ټولو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت پته وه، خو قصدن عمدن عنادن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت نه قبلولو. نو دې ایتونو کې د هغه ضدیانو تذکره ده او قرآن وی دا هغه خلکو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا. کلا چې به لوستلی شول په دوی باندې آیاتونه زمونږه، الله فرمایي دوی کې به دومره تکبر چې والله مستکبرا واو بړېدل په تکبر حالت کې تکبر به ورکیو نه به اورېدل. الله فرمایي ان الذين یقینا حق کسان حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون. یقینا هغه کسان چې پاغوی باندې ثابت شوی دا
کلمہ دا رب العالمین آغا کلمہ دا رب العالمین دادا چلا یؤمنون چھ دا کافران ایمان نروڑی ولو جاءتهم کل آیت اگرچہ دی کافرانو تا ہر قسم آیت روڑی اللہ فرمائی بیائی ہم نمانی زدنی ولیدی حتی یرو العذاب العلیم تردے چھ دا جہنم عذاب گوری منینا زدنی ولیدی دا قرآن ویلی نو دا دا اغا زدیانو پا بارکی آیتون دی اور قسم والا دلیل روڑے قبلہ بدل شوا خلقو نہ مانا تاسو بابو آئے پدوے میں سپارے کی سیقول الصفحہ نو رب العالمین فرمائی اے پیغمبرہ داخو حق خلق دی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اے پیغمبرہ کچرے تو ورطا ہر قسم آیت روڑی خودوی استاد قبلی تابیداری نہ کئی اور قسم نہ خور لروڑی دا زد شو نو دے آیتنو کہ رب العالمین دا آغا زدیانو تذکرہ کئی چا اللہ فرمائی ہر قسم آیت ور لروڑی ہر قسم دلیل ور لروڑی خود زد و عینات باندے ولاڑ دی اللہ فرمائی ان الذین کفروا یقیناً آغا کسان چو کفر کڑے دے رب العالمین تاکید روڑی ان الذین یقیناً آغا کسان کفرو چو کفر کڑے دے کفر ویستا کفر وے لیکھی گی پٹولو تا نو کافرم خپل معبود پټوي دی وجنا ورته کافر وي الله فرمای یقینا هغه کسان کفرو چې کافران دي کفر یې کړی دی نو کفر څه ته وایي پټولو ته او کافرم خپل اصل معبود پټ کړی وي نو دی وجنا ورته کافر وایي زمیدار تم پا قرآن کی کفار ویلے شوے دے آجب الکفار نباتو او دے تولی کفار وی زکا چھ دام دانا پٹھائی نو کافر تم کافر زکا وی چھ دام حق پٹھوی اصل معبود چھ کم اللہ دے آگا پٹھائی نو رب العالمین فرمائی ان الذین یقیناً حق کسان کفرو چھ کفر کڑے دے بیا کفر پا جب ہم کے دلیشی چھ اقرارو کے چھ نمنم ربا اچھے نمنم دہریان سرنگی دی خالص کافر رب نمنی رسول خو پریدہ یو کفر دا زڑ دے لکا دا منافقانو اعتقادی کم چا عبداللہ ابن عبی ابن سلولو چھ بالکل دسڑنے رسولو اللہ نہ مانا پخلب اقرار کولو دام کفر دے بل کفر پا عملم کے دیش یو قصبہ داوی چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زڑکی بموی چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خو عمل بے دا کفر وی یا بت دا کفر یو عمل وشی شرک غیر اللہ تا سجدہ دا دا دیر لا الہ الا اللہ وی زڑکم دی وی علت عمل دا کفر دے نو کفر دری صورتون جوڑے کی دیش پا زبانم کفر کی دیش پا زڑم کی دیش پا عملم کی دیش اللہ دے دا دریوانو حفاظت زمونستا سو کی چھ پا زبانم دا سی کفری کلمہ نزی زڑکیم چرتا کفری خیالات رات نش عمل رانے کفری نش بس تا اسلام ببرقراری اللہ فرمائی یقیناً حق کسان کفرو چھ کفر کڑے دے
हाँ पा कुरानी करीम के रब्बुल आलमीन बलशितहुम कुफर वेले दे व क़ितालुहु कुफ्र हदीसुम दे द मुसलमान वजल कुफर दे मुसलमान वजल द कुफर दे खुदे तो कुफ्र असगर वही पदे सड़े दे इस्लाम न नूजी चदा दे इस्लाम न खारिज व क़ितालुहु कुफ्रुन द मुसलमान वजल कुफर दे हुक्म कुफर दे सड़े दे इस्लाम न बाहर कीगी ना खुद कुफर गुंती कट गुनाह होगा जका चदा वरकोट उसरंगी लुईशो सुम्र पे मेहनतुनु दे ज़ैलर और से दोता ते डस पुर तक ताऊ चलो दौड़े रखट अजीम जुर्म दे खुचा की इंसानियत या गप पुएगी दे वजना व क़ितालुहु कुफ्रुन द मुसलमान वजल तम रब कुफर वेले दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफर वेले दे बल हदीस के रजी चिचा दे वो मुसलमान रोर पबारकी वेले मन काल ली अखीही या काफिर चाच खपली वो मुसलमान रोर तो वेले चे ए काफिरा मैं पदे बांधे दे फ़क़त बाआ बिहा अहदिहिमा चाच खपल रोर तो वेले चे त काफिर है विदा कुफर पदे बांधी रिवश नुदाम कुफर दे खुदा आगा कुफर न दे चे सड़े दे इस्लाम न बारूजी दगरंगी यो हदीस की राजी चाखज तरातक को दशाद तरफ ना दाम काफिर शो पा आगा से बांधे बिमा उनजिल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घट गुनारा देवो जन कुफर वर्त वेले शे खो इस्लाम न पिसड़े बाहर नौजी मुसलमान बवी इस्लाम न बकल बाहरूजी कले दखले न यो कुफरी कलिमात रोजी दसड़ने द कुफर कलिमात रोजी अरकान मान दी कुफरू की पदे सरा खारिज अनिल मिल्लत इस्लाम दाद इस्लाम द मिल्लत न बाहर सूरत अल्लाह फरमाई इन्नल्लज़ीना यकीनन आका कसान कफरू चे काफिरान दी सवाउन बराबरा खबरदा सवाउन बराबरा खबरदा मतलब दादे चे इस्तवत हालुहुम बराबर दे हालत द्वी कचरे तो यरा वर्कवी और कचरे यरा न वर्कवी नुद्वी ईमान न रौड़ी तूल उमर वर्ता कुरानी करीम आया या यरा वर्कवा अल्लाह फरमाई द्वी दुमरक लग दी पक्को फरबांदी चिद्वी ईमान न रौड़ी सवा उन बराबर अदा स्ता यरावल और न यरावल पगवी बांधी चिदी बराबर दी मोमिन सड़ी दा सिफत न दे कुरानी करीम के अल्लाह फरमाई फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन ए पैगम्बरा खल्को तनसीहत का व कुरान खलक देना फ़ायदा अखली मोमिनान गोरा मोमिन कुरान न फ़ायदा अखली काफिर सड़ी ता कुरान वाए और कन्ना वाए बराबर खबर अदा अन मुतासिर की दा कुरान ना जिदी दे जिदी सड़े आप कुरान न मुतासिर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनती खिस्ता जुबान द बलचा निश्ता और अगेना गुइनो मुतासिर शिवी चे अबू जाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मुतासिर अनशु ईमान रानोड़ो और दबा व शहबदा बत्सरंग के खलक हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब खलक मुतासिर कवा सुमामा पबारे की रजी दादा काफिरानु सरदारो गिरफ्तार मस्जिद नबवी की वो तड़लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुजला रातलो सुमामा सा हालत दे दे सुमामा की खपल नशा व सरदारी वही मखित में मौद रहेगा तला तपोस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्किया शो रवान बश हलान के अंडरो राखा गलेम शो ख्वाखलाकू ब्याच बराल हुई सुमामा सरंगे सुमामा की उमा करेंगे नशा
په درېم ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دې کې خپله نشه ده د سردارۍ دا پرېږدئ ازادي کوي چلو دا دی ازادي اخلاق ثمامه خپله واقعه بیانوي چې زه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودم ما ته خو یې اخلاقو پته وه وایي اس مې مخکې زور کوي او زما زړه شاته رسول الله صلی الله علیه وسلم له زور کوي په لاره کې مې اس واپس کو اور عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه منځ کې ناست او ما مخکې نه کلمه وویله داود رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق چې دې اخلاقو نه هغه ضدیان کافران متاثره نه شول نو زما او ستا په قرآن په وینا باندې ضدي سړی مسلمان کېږي نه قرآن وایي سواء برابره ده حالت برابر ده سوال رضی چې الله فرمایي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم که او یره دوی لرا ام لم تنذرهم که او نه یره دوی لرا لا یؤمنون ایمان نروڑی سوال رضی چې پکار ده قرآن دې ویلې وې چې اے پیغمبر دا برابر دی که تو خوش خبری ورکې د جنت او که خوش خبری نه ورکې د جنت نو دوی ایمان نه وروړي د جنت خوش خبری به یاد کړي وا انذار ورې کوي هر کول قرآن وی که او یره او کو نه یره سوال راځي یره ولې خوش خبری ورکا کنه نو د دې علماء کرام جواب کوي چې کم کس کافر وي هغې له به یره ورکې غر کېږي تباه کېږي نو دې وجې نه قرآن انذار لفظ استعمال کړی کفارو له خو خوشخبریانې خلک نه ورکوي دا به یری یوه خبره دویم دا د تربیت دپاره هم خلک بل له یری الفاظ مخې ته کوي لکه ماشوم وي پلار ورته وي ونه غورځېږي خویږي مزه دا چل مه کوه دا ټول انذارات دي خدا خو مونږ خو څه دې دپاره نه ورکوو چې هغې ته په غوسه یو دا هغې د اهمیت دپاره خلک زورنې ورکوي بچي ته وایي داسې شه ګوره داسې به شي ټولې زورنې دي خو دا زورنې د هغې د خیرخواهي دپاره دي قرآن دلته انذار لفظ استعمال کړی خو داسې نه چې کافرانو په باره کې الله فرمایي که دوی ایمان روړو جنت خوشخبریانې نشته نه بلکې هغوی ته یو زورنه ورکوي چې ګوره غر کېږئ ولې تاسو اسلام نه روړئ څه چل شوی در باندې نو ځکه د انذار لفظ بیان کړی نو الله فرمایي دا هغه ضدیان کافران دي سواء برابر خبره ده علیهم په دوی باندې او ګورا رب العالمین داسې ونه فرمایل چې سواء علیکا اے پیغمبر پتا باندې برابر خبره ده رب العالمین داسې ونه فرمایل وی په دوی برابر ده که داسې ویلې وی چې اے پیغمبره پتا باندې برابر خبره ده نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا اختیارو چې دعوت کړی وی او که نه وی کړی خو الله جل شانو ورته داسې ونه ویلې چې پتا برابره ده وی په دوی برابره ده که مني او که نه مني خو ای پیغمبر ته خپل دعوت جاری ساتي پتا برابره نه ده ما و تا ته م وایي ته به داسې نه وی چې فلانی ضدي دی فلانی بغضي دی ټیک شو ضدي هم دی بغضي هم دی خو الله فرمایي په هغوی باندې برابره خبره ده که او یری دوی لره او که او نه یری دوی لره ایمان نه راوړي خو پتا برابره نه ده ګورئ ته به خپل دعوت چلی که داسې الله فرمایلو چې پیغمبر پتا برابره خبره ده نو پیغمبر ته فری هیټو که بس دعوت کولو که نه کولو رب العالمین پیغمبر ته داسې ونه فرمایل چې پتا برابره ده وی په دوی برابره ده ته به خپل دعوت جاری ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت طوفان کې د ابو جهل کور ته تللی
او ابو جال په هغه شپه هم دغه وینا کړې وه که په سخت طوفان کې ما نه چا مدد وغوښته څه فریاد یې مو کړو زه به یې ورله قبلوم او پښتو وورکې خو چې وکت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دعوت دپاره په سخت طوفان کې دعوت یې قبول نه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دي فرمایلی چې دا ابو جهل دی خپل کار به کوي هر ځای کې ورله دعوت ورکړی ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه منله په وخت د زنکدن کې مو ورته راغلی ناز دی چې قل لا اله الا الله اشهد لك بها یوم القیامه خیرخواهي به نه پرېږدی پتا برابر نه ده چې د کس ضد ته ګورې تم ضد راخلي قرآن وایي دې باندې برابره خبره ده پتا برابره ته به خپل دعوت جاری ساتي دا ما او تا ته تنبیه ده نو رب العالمین فرمایي یقینا هغه کسان کفرو چې کافران دي برابره خبره ده علیهم پاغوی باندې انذرتهم که اویرت دوی لرا ام لم تنذرهم لا یؤمنون او که اون یری دوی لرا نو دوی ایمان نروڑی لا یؤمنون صیغه د استقبال لا حالو استقبال دوانور کی پرتا مضاری صیغه ده لا یؤمنون یعنی اشاره کوي اے پیغمبرا دعوت با جاری ساته اگر چې دا هغه کافران دي چې نو اوس ایمان راوړي نه آینده کی ایمان راوړي حال و استقبال دوانو کی ایمان نه راوړي دومره ضد ده خچ ضد ده اوس الله سزا ورکي چې وسړي کی دومره ضد وي چې هغه ته حق خبره کوي او حق خبرم نه مانی نو دا د ضد انتها ده شیطان خبره منل دا مونږ ته قرآن و سنت ویلي چې نه به منې خو یو ځای کې ابو هریره رضی الله عنه شیطان گرفتار کو غلا یې کوله دریم ځل یې ورته ویلې ایت الکرسي وایه زه به بیا نه راځم لویه واقعه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه چې ما ته دغه رنګ خبره وکړه ځکه مې پرېښو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی دروغجن خو خبرې رښتینې کړې وي معنا د شیطان به حق خبره مانې ځکه صحیح خبره یې کړې وه او یو سړی د قرآن نه خبره کوي د حدیث نه خبره کوي او تا ته پته مو لګي چې دا حق خبره ده او ضد را واخلي نو یاد ولره الله چې هغه کافرانو له کومه سزا ورکړې وه نو هغه تعلم در کولی شي ضروري دا نه و چې ابو جهل غټ کافر و کپرۍ دی جدا ده ستا سر او د ابو جهل سر نشته نور شی هماغه شکل به دی جدای نو اوس رب العالمین سزا ذکر کوي یاد ولرئ چا کې ضد و چا کې عناد و چا حق خبره نه منله نو بیا دې سزا طرف ته مستحق شي رب داسې نه وایي چې خپې به وله ماتې کم لاسونه به ورله مات کم بچي به وله مړه کم قرآن بله سزا ورکوي اوس څه سزا ورکوي رب فرمایي ختم الله چا کې چې عناد و بیا د بچو سزا نه ورکوم چې بچي وله په یو مرض اخته کم ښه به په مزو کې رواني دا یاد ولرو رب سزاګانې مسلمان له د دې ورکوي چې تابعدار وي په بچو کې ورته یو درد پیدا کی چې دا ما طرف ته رجوع کی خو چې کم کینهګر حرام خور او د الله د دین نه باغي سړی و رب د هغې بچو ته څه نه وایي رب هغې ته هم څه نه وایي رب ورله بله سزا ورکوي او هغه کومه سزا ده قرآن ذکر کړې ده ختم الله مهر والد رب العالمین علی قلوبهم پزړونو د دوی باندې وعلى سمعهم د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم
د دوی پسترګو باندې غشاوتن پردیدی. الله فرمای اے خلقو زدعنا درکیو نو دا یادو لره زما قانون من یعمل سوءا یجزا به چاچم بد عمل کولو رب ورلا بدلا ورکی او بدلا در رب العالمین صدا مہر بدر لا پزړو وخی سترګې بدوی کار بن کئی غوګونه بدوی قرآن بپناوري. د علماء کرام ډېر اقوال دي. یو عالم فرمای مانه د یو ګناه د وجنه یو میاشت تهجد کزو دا یاد ولرئ. یو بزرگ په باره کې راځي وي رب ته وایي چې رب زه خو ستا ډېره نافرماني کوم ته ما ته څه وایې نه. هر ټیم به په دعا کې دا ویلې ربه ما ته څه وایې نه بچي مې په راحت کې دي زم په راحت کې یم. وایي خوب کې ورته رب وښوده چې ته چې کوم موس کې اوس د موس کې هغه خوند شته. وایي دې ویلې چې نه. وایي دا سزا ده که نه. رب دا سزا خلکو له بیا ورکوي او دا ډېره سخته سزا ده چې موس ته دې نه ودرئ او که موس ته دې ودرئ بې ټایمه دې ودرئ دا سزا درکوي رب. ته ما ته ودرېږي په کم مخ او دا غټه سزا ده. تهجد له راپاڅېدل دې امت کې دا خبره لږ فوت شوې ده. دا رب سزا راکوي نور هېڅ خبره نه ده. رب سزاګانې دا نه چې خپل الله ماته کي چت نه دې راګزار کړي اوس دې راګزارولی شي. قرآن کې الله فرمایي تاسو ما زم هېر کړی زه به تاسو هېر کړم. مفسرین د دې آیت تشریح کې دا خبره کوي چې رب چې هېر کې تا سره د خپل ځان غم نه وي چې زه په کمه روان یم زما هدف څه دی. زه سبا له د مر خولې ته ځم پروا به هم دې نه ولې تا د رب پروا نه ده کړې. د رب پروا چې دې ونه کړه رب به درله بیا داسې صدا درکوي. کلا بل رانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن ویلي زه چې په دې زړونو باندې زنګ خېجوم الله فرمایي هسې نه د هغوی د بد کرتوتو د وجې نه. اوس دلته چې په رب مهر ووالو هسې نه دی والی دوی کې ضد و که ضد دې ځان نه لرې کو عناد دې ځان نه لرې کو ځان نه دې نور ګناهونه لرې کړل الله به درته هدایت لارې ګلاویږي. مونږ ځان ته په خپله بندي کړي دي. اوس رب العالمین فرمایي چې علم اسباب تی ما واغشتل چانا کافرونه ختم الله مهر اوالو رب العالمین علا قلوبهم پزړونو د دوی باندې اوس به قرآن اوري پزړه به اثر نه کوي. والا سمعهم د دوی په غوږونو باندې اوري با لیکن حق به زړه ته کوزیږي نه. دا د علم اسباب دي. ښه سړی هدایت په دې تلاش کوي په غوږ څه واوري په زړی څه ولګي په قرآن چېرته په سترګو وګوري حق چېرته وګوري. الله فرمایي دا درې واړه اسباب د علم تی ما غشتي. او ګوره د علم چې څانه اسباب دي رب بره ساتلي دي. سترګې الله بره ساتلي د وجود غوږونه بره ساتلي دي زړه بره ساتلی دی. دا دیو جنا چې مونږ تاسو ته د علم اهمیت وښیي چې خلکو علم اوچت مقام لري اوچت حیثیت لري او رب ته د علم دا ټول هدایت لارې واغشتې. سوال راځي چې رب ورسره رحم کړی وی رب ورسره رحم کړی وی نو دې کې علما فرمایي چې د رب العالمین دوه قانونونه دي. یو د رب احسان دی یو د رب عدل دی. یو د رب احسان دی یو د رب عدل دی انصاف دی. علی رضی اللہ عنہ فرمائی الہ العالمین کچر تم مونږ سره د رحمت په نظر فیصله وکړي د احسان په نظر فیصله وکړي نو زمونږ به یوه ګناه پاتې نشي زمونږ به یوه ګناه پاتې نشي چې تا راسه څه وکړو احسان. او رب کچر تا مونږ سره عدل وکړو انصاف وکړو لم تبقى لنا سیئه
لم تبقى لنا حسنه زمون بنه کی پاتې نشي. رب کتا انصاف کو زمون نه کی به بربادي شي. رب تم سره احسان وکا چې زمون ګناهونه پاتې نشي. نو د رب یو احسان دی لکه ما او تا باندې چې کړه دی راوستي یو قرآن ته کېنولي. دا د رب احسان دی په مونږ تاسو باندې. مونږ نه پوهه خلک په دنیا کې شته، زمونږ نه فصیح خلک په دنیا کې شته، کېدای شي مونږ ته شودګان وایي، هوښیار خلک په دنیا کې شته. رب نه دی کېنولي په ما او تا احسان کړی او نن دې قرآن ته ناست یو فایده اخلو. او یو د رب عدل دی. عدل دا دی چې تا ته وسپاري. غوږ مې در کړی دی، سله مې در کړی، کار ته واله که نه. سترګې مې در کړي، اختیار مې در کړی، کتل هر طرف ته کولی شي، ویې که چې څه پکې. زړه مې در کړی دی، کار کوي، کار ته واخله. دې ته وایي عدل. دوی سره الله عدل وکړو چې ورته وایي تاسو کې دا چل دی، تاسو پوه شئ او کار هم پوه شئ. والی دا زړه م والی، سترګې م والی، غوږونه م والی، په کار یې راوالی. هغوی ته کار وانه غوښتو. چې د رب احسان نه وي بیا سړی ته کار نشي اخیستی. نو رب العالمین د علم ټول اسباب ورله بند کړل. ولې؟ بکفرهم. قرآن کې بل ځای کې الله فرمایي بل طبع الله علیها بکفرهم. الله فرمایي ما په مهر والے دی، اسې مې نه دی والے، د هغوی د کفر د وجې نه مې په مهر والے. سړي کې د رحمت ماده وي، سړي کې د احسان صفتونه وي، رب هم ورسره ښه کوي. یو سړي کې کفر او عناد او حسد او کینه او بغض جمعي، رب هم ورسره بیا دغه رنګې فیصلې کوي. زړه صفا کا، الله به در باندې خپل رحمت وروړي. او که نه ستا په زړه کې کینه او بغض حسدونه وو نو رب العالمین هم د هر څه بدله ورکوي. بیا به تا ته بدله درکړي او بدله به دې سي، حق نه به دې واړئ. اوس دا رب العالمین دا خلک ولې په دې رانیسي؟ اسباب دې نه مهیا کوي ورته. دا دې دپاره رب العالمین کله انسان نه ګناهونه صادر کړي. وما تشاؤون الا ان یشاء الله. رب چې څه غواړي هغه کېږي. کله نه کله مونږ نه یو داسې افعال وشي دا رب ولې داسې کوي؟ رب دې دپاره کوي چې خلکو ما طرف ته رجوع وکړي، ما وپېژنئ، ما نه لږ دعاګانې وکړئ. پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعاګانې کولې. یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. ای د زړونو اړونکي ذاته زمونږ د زړونو په قرآن و سنت کلک کا. دا به پیغمبر دعاګانې غوستې. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر و امام الانبیاء. نو دا رب العالمین په دې کارونو مونږ ذکر رانیسي چې مونږ رب طرف ته لږ دعاګانې کوو، التجاګانې کوو، جړاګانې کوو. د رب دا ډېره خوښه ده. ان قلوب الناس بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کیف یشاء. د انسان زړه د الله د دوه ګوتو ترمنځ دی، کما یلیکو بشان، اړی را اړی څرنګې چې خوښوي. او دا دې دپاره چې خلک ما طرف ته رجوع کړي. نو رب العالمین پې مهر ووالو. اوس دا مهر څرنګې شی دی ګورئ. کله چې سړی یو لفافه یو ډاخانه کې ږدي مهر پې ووالی شي. مهر څه وایي؟ مهر وایي چې نه به ورکې نور څه ږدي نه به تې څه بهر کې. رب د دوی په زړونو مهر ووالو او رب ورکې دا خبره کېښوده چې نن نه بعد باندې حق وردننه کېږي نه او باطل به ترې راوځي نه. باطل په باطل به داسې بند پروت وي. الله پې داسې مهر ولګولو. ختم الله. نو الله فرمایي ختم الله مهر والو رب العالمین علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې، وعلی سمعهم او په غوږونو د دوی باندې، وعلی ابصارهم او په سترګو د دوی باندې، غشاوتن پردی دی، اوس با حق نه اوري. او دا سزا ده د رب العالمین. انسان ته کله په زړه کې توروالی ورواچوي د ګناه د وجې نه، کله غفلت ورواچوي. او رب العالمین فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت. اے خلقو د خلقو حساب و کتاب نږدې دی لیکن خلق په غفلت کې پراته دي.
په غفلت دې مرانی سي دا ټول ارڅ بیا دا د رب سزاګانې دي چې مونږ تاسو له راکې الله دې زموږ حفاظت وکړي بهر صورت الله فرمای مامور والو پزړونو د دوی باندې په غوګونو د دوی باندې پسترګو د دوی باندې پردي دي ولهم عذاب عظیم اے خلقو داخو ورکو چې عذابونه دي لوی عذاب ورله رب تیار کړی دی چې عذاب عظیم دی دردناک عذاب رب چې څه تعظیم وي جهنم مې وله تیار کړی او د جهنم باندې به د دوی صفائی کیږي بهر صورت مونږ په صورت فاتحه کې دا رب صفتونه وکړل رب حمدونه دي تعالی را رب ته رب عالم رب ته رحمان رب ته رحیم ته مالک یوم الدین مونږ بستا بندگی کو تا نه بغواړو رب یو دعا در نه کو صراط مستقیم راته وخه نو رب راته ویل چې صراط مستقیم دعا مو کړه اوس درته خیم عمل په وګي چې دا 15 صفات دي ایمان بالغیب روړه موز قائم کا زکات ورکا په کتابونی ایمان روړه په آخرت هم ایمان راوړه دا 15 خبره اپناو که ته کامیاب شي اوس راته وی چې تا ویل چې رب هغه خلق لار راته مخیا چې پچا غضب کړل شوی الله فرمای خا غضب والا خلق دای دي چې عناد دی ورکی ضد دی ورکی بغض دی ورکی اے مسلمان ازان کې عناد م پیدا کا بس چې کلم دین لرازه صفا ستر لو خیر وړه او سچ حق هغه وراچوا باطل تل لري کوا او ځان سره وړه باطل پرست م جوړेगा او زیدی م جوړेगा پشان د زیدی د کافرانو والله فرمای ک دین په باب کې د ضد کولو نو زبدر له مهر وام بیا بدر باندې قران اثر نه کوي نه بده پزړه اثر کوي نه اور با زړه ته بدینه کوزيږي ګور بارڅ عمل بدی پینې الله فرمای دا خو په دنیا کې عذاب وي او په آخرت کې به عذاب عظیم درکوم څنګه چې هغه کافرانو لور کوم بیا به تعلم درکوم تاکہ دا 15 صفات رالل تب کامیابی پا جنت کی با فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقط فاز کامیاب انسان آگا دے چه دا جہنم دا اور نبشو جنت تلاڑ او بدترین انسان دا گا دے دا کم کفار صفات چه ذکر شوال چه اناد و بغضو اللہ دی زمون دا ظلمون نے اناد لری کی اور دا 15 خصوصی خست صفات دا مومنانو اللہ دی منکرہ پیدا کی وصل اللہ تعالی نبینا محمد و آلہ و صحبی اجمعین